السلام علیکم. زه منیس خان او نن د اگست 15 تاریخ د سوات بونیر باجوړ ګلګت هونزا د هر طرف نه د سیلابونو اطلاع ده او ډیره لوی تباہی شروع ده. کورونه هوټلې وړي دي. په باجوړ کې یو اسماني د اوبو تندر هم را پریوتی، هغه هم یو کلي کې ډیر نقصان کړی دی. NDMA وایي چې اوسه پورې 146 کسان شهیدان شوي دي او باجوړ ته وزیر اعلی صاحب خپل هلیکاپټر لیږلی امدادي سامان لا، هغه هم کریش شو، هغې کې هم 3 اهلکار شهیدان شو. ډیر زیات بدقسمته ورځ ده نن، ځکه چې بارانونه ورځ ځای په ځای شوي دي او ډیر زیات نقصانات او تباہی شروع ده. دا کوشش کوي چې په دې ورځو کې چکر لمزه لینډ سلایډینګ ډیر زیات کیږي، ګاډي پکې ډیر خراب شي، بارانونه شي، فیملی سره سړی هلته کې ونښلي. خو دا ولې کیږي؟ دا د ګلوبل وارمنګ د وجې کیږي او مونږ پاکستان د ګلوبل وارمنګ نه په متاثره ترین 10 بدترینو ملکونو کې په 6م نمبر یو. د هغې وجه دا ده چې یو خو مونږ ونې ډېر ځنګلونه بې دردۍ سره ختم کړه او هغې رفتار سره مو نورې ونې ونه لګولې. دویمه دا ده چې د بې ترتیبه آبادیانې د خوړونو او د دریاګانو لارې مو بندې کړې، قبضې پې وشوې، په هغې باندې خلکو هوټلې او کورونه جوړ کړه. نو ته چې کله د نیچر سره جګړه کې یا د هغې کې ډسټربنس راولې، نو نیچر چې کله په طاقت کې راشي اب بیا تا ته نقصان رسي او هغه اوس مونږ سره کیږي. ګلوبل وارمنګ ډیر یو را روان دور، یو غټ چیلنج دی د ټولې دنیا د خلکو دپاره، ځکه چې کو اوس مونږ د خپل وطن د خپل خاورې حفاظت ونه کړو نو هر کال به ګرمي سیوا کیږي، ګلیشیرز به راولي کیږي، د بارانونو ترتیب به ګډوډیږي او دغه سیلابونه به یو هر کال به مونږ نقصانات کوو. خو کو عقل نه مو کار وانغستو. اوس هم وخت نه دی تللی، پکار ده چې هر سړی د 14 اګست په ورځ چې جنډالو نو چې کم از کم یو بوټی خو د خپلې حصې کرو چې د را روان نسلونو دپاره مونږ د ملک خو بچ پاتې کو. ډیر د افسوس وخت دی. یو کار دا وکړئ چې کم خلک نږدې او د سیلاب کې متاثره خلکو سره څومره امداد کولی شئ، د چا کور غورځېدلی، د چا ته نور نقصان شوی، نو هغوی سره د روټۍ امداد وکړئ، د هغې ځای نه دا خلک راوباسئ. څوک چې غیر چاپېره د دې اجر بدل الله درکړي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.